أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا أو هركلة واردل دوي نجاشي أو عيسایانو فكم ذكي ما سي وردل ما أنزل إلى الرسول هذا سي نازل شوي إلى الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن يعني القرآن الكريم پرون در تماویل چې قرآن یو حق خدا د ایمان پر وړه دې باندې جمعي بیان تقریبا کړو بل حق دار چې دې مطلب ایمان خو دې راوړل خو قرآن چا نه زده کا قاعده سي پاره زده کا الحمد زده کا قرآن زده کا تلاوت دی وکړه دریم حق دار چې قرآن کریم په مفهوم او معنا باندې ځان کوی کا او بل څلورم حق دار چې قرآن کریم تابع ځان کوی کو اوس په دې باندې عمل وکړه چې قرآن تقاضا د څه کوي قرآن باندې څه غواړي لکه تاسو په مفهوم او ترجمه ځان پوي کو نو چې وایي چې الله تعالی دا خبره ذکر کوي دا ذکر کوي اوس په راځه په دې باندې څو کوم عمل وکړه پنځم حق دار چې قرآن کریم ته زده کو تلاوت کې مو ایمان نه په روزان نه په کوئی عمل نه په کو پنځم نمبر حق دار چې بل مسلمان ته وسکا او وی خیا دې سره به زمونږ د استاد مسلمانانو کې ایمان کې سره شي تازګي بارای شي لکه څنګه او بخار سره پټی ته کوي نو پس خکی مسلمانانو د قرآن کریم ترجمه کوي وضاحت کې مسائل بیان احکام بیان فضایل بیان دې سره مسلمانانو ایمان کې سره راځي تازګي راځي دې لوی خپل بچي په مدارسو کې د وخت باندې داخلول او د غي خط تربيت کول دا اولنی ترجیح چې موږ دې ته ورکو سوچ فکر دې نو الله تعالی وی تراته وګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعینهم سترګې دوی تفید چا سترګې بتوي من الدمع اوخ کې ولی بتوي مما په سبب د هغه سعاره پوجي پیجندلې دي دوی من الحق لحق رج قران کریم دی چې دین اسلام حق مذهب دی یقولون دوی وی ربنا ایزمون رب ایزمون پروردگارا آمنا موږ ایمان وروړو یعنی صدقنا بنبیک و کتابک موږ تصدیق کوو د استاد پیغمبر چې په حق نبی دی او کتابک او د استاد کتاب چې قران کریم دی فاكتبنا اے الله تعالی فاكتبنا الیک موږ ته په خپل رجستر کې نامنامو کې چې ملائکو سره دي مع الشاهدین لحق گواهی ورکوونکو سره چې سبا د قیامت پر ورځ مسلمانان په کوم سب کې ولاړ او حق گواهی ورکړي چې موږ په هغه سب کې شو شامل شو صدق الله العظیم